الرحيم باب الحنوت للميت اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمت الله علیه غرض او مقصد یو اختلافی مسله ده دلته چې محرم په حالت احرام کې وفات شي آیا په د باندې په خوشبو لګیږي کنه؟ عام مړو باندې حنوت یو مرکب خوشبو ده، دغه مرکب خوشبو په کفن او مواضع السجود د سجدې په ځایونو باندې لګیږي. نو دو امامین صغیرین محترمین وی نه خوشبو به نه لګي محرم تک په حالت احرام کې وفات شي، ځکه محرم په حالت احرام کې هغه ته خوشبو لګول بندي محظورات د احرام نه دي. او دو امامین کبیرین محترمین فرمایي چې خوشبو به لګي مرګ سره احکام ختم شو، الزامات الانسان انقطع عنه عمله. او چې کوم صحابي متعلق ویلي حضور پاک چې د باندې خوشبو ملګوي سره مو پټوي د بد قیامت پر ورځ په حالت تلبیه کې راپاتې هغه دی هغه صحابي خپل خصوصیت ول. قال حدثنا قتيبة إلى آخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بالوقع من راحلته د سوارلۍ نه پرېوته فاقصعته څټ مار شو، څټ مبارک مار شو. او قال فاقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تحنثوه. همدغه دوه کپړې د احرام لنګ او څادر کې دفن کوي او ولا تحنثوا په د باندې خوشبو ملګوي ولا تخمروا سر مو پټوي فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. د بد قیامت پر ورځ الله قبر نه راپورته کوي په داسې حال کې چې تلبیه به وي. نو امامین صغیرین په ولا تحنثوا باندې استدلال نسی او موږ دا د دې صحابي خصوصیت د نورو لپاره نه ده. محرم توقفن څنګه وی کفن سنت درې کپڑے به کنه او مغه دوه کپڑے به هم دغه روایت ده مر سره احکام ختمیږي احرام حکم ختم شو کدرې کپڑے وی خدا او کني پام دې دوه کې به دفن کیږي. وبه قال حدثنا ابو الرحمن الى رجال بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقفه بعيدا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا. بس دا ګور سره وای دا ډېر ابواب کې راځي چې دا د دې صحابي خصوصیت یو د متعلق ویلي چې خوشبو ملګوي سره مو پټوي او موږ یې احکام ختم شو سره مو پټول شي خوشبو ملګول شي. وبه قال حدثنا مسدد بن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيكم فوقصه وقال عمرو فأقصاه فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تحنثوه ولا تخمروا راسه فإنه يقض يوم القيامة. قال أيوب يلد وقال عمرو ملبيا. یلبي تلبیه به وای ملبیان په داسې حال کې چې تلبیه وایونکی به شک دی راویدان. باب الكفاره في القميص الذي يكف ولا يكف ومن كفر بغير قميص. یکف ولا یکف یکف معنا چې سلای شوی دا ګوره دا درس ګندلې او ولا یکف چې سلای نه شوی دواړه جایز ده. وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه فقال. وردا مسله مخکم تیرا د عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين و د زوی عبد الله غډر مخلص صحابي هغه یو روایت دا چې کله عبد الله ابن ابي مړ کېدنو وصیت یې وکړ چې ته پر رسول الله باندې ګران یې ټیک د دشمنه ما او چې کله زمل شمن ورشه زماره خوانم سفارش ورته وکړه کدی هغه یو قمیص راکې او مال کفن لاندې واغوندي او دویم ځان پورته معلومه چې ما ټول عمر بیا پورا اسلام نه راو او دویم مدارک په ما باندې جنازه کې والله پاک نه ماته بخنه وغواړي هغه نو زوی راغی حضور پاک زکه ورته ورکه چې د بدر په وساراو کې دی عبد الله ابن ابي ابن سلول د نبی پاک تر عباس صاحب ته قمیص ورکړو نو د چا بدر په ځان نه پرې خو د بدر ورخلاص قبل د عبد الله لپاره جنازه ته امراغه قمیص مرکو عمر فاروق د شاه نارا مبارک راخ کوي صاحب په منافق باندې جنازه کې
رسول الله ورته پرېږده عمره ما ته الله اختیار را کړی که ته ورته بخښنه غواړې که نه غواړې زه یې نه بخښم خو زه دا زوی مخلص صحابي د دی به خوشحال شي یو ښه تأثر به دا نور منافقین والي همدا وجه ده چې زوی هم خوشحاله شو رسول الله چې به د جنازه وکړه وایي زر قسم منافقینو د منافقت نه بیا توبه وویستل فقال آذن لأصلي عليه فآذنوا فلما او ما ته اطلاع راکړي زه به یې جنازه وکړم ورې که بیا جنازې ته راغی أن يصلي عليه جذبه عمر فقال ليس عمر د شان راخ کوي الله پاک ته نه منې کړی چې په منافقینو به جنازې نه کوي فقال أنا بين خیرتین پیژن یعنی دوه خبرو کې مال اختیار را کړی د کولو نه کولو بخښنه غوښتلو نه غوښتلو قال استغفر له ولا تستغفر له ان تستغفر له 70 مرة فليغفر الله له وصلى کته ډېرم بخښنه ورته وغواړې 70 تهدید مراد نه ده تکثیر کاویا زره کرته مرته وغواړې زه بخښه مناله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره ان د موافقات دی عمر نه ده د دې نه پس بیا په منافقینو باندې آیات راغی چې نه په جنازه وکي او نور ته په قبر باندې ودرېږي وبه قال حدثنا مالك بن الاخير عن عمرو بن عن جابر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد ما ذكر فاخرجه فنقص فيه من رزقه والبسه قميصه ګوره د لحد نه بیرته راوچت کو په دې ګریوان کې ورته دوکانې واچو د زوی د دل جوړې لپاره او خپل کمیس یې ورته ورکا بدل ورخلاص کو د زوی خوشاله شو او منافقین یو خط اثر واخیستل بغیر قمیص دا معنا ده چې ژوندو په شان د قمیص نه باقی مړی ته خو قمیص صورتن جوړي ګریوان مری د غاړم جوړ شي ګریوان می لری یو ټکی ور کړي خو نستوړي نه او زمون په شان د ګریوان پټه نه یاد وبه قال حدثنا ابو نعيم الاخيري عن عائشه رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اصواب سحول القرطب ليس فيها قميص سحوليت دا د یمن راوړل شوی کپڑے بیان وبه قال حدثنا مسدد الاخيري قال حدثني ابي ورا قمیص او امامه پکې نو مالک صاحب وای چې اصل کفن چې واغم د درې کپڑے وی لفافه و ازار او د بل درې لفافه وی خلاص صدرونه دا قمیص او امامه د اصل کفن د پاسه دي تعامل د اهل مدینه ته امام مالک صاحب یې هغه ور کوي ترجیح ور کوي هغه قمیص هم وای امامه هم وای او درې لفافه قال حدثني ابي عمرو بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اصواب ليس فيها قميص ولا عمامه قال ابو عبد الله ابو عبد الله يقول ثلاثه عبد الله بن الوليد عن سفيان يقول ثلاثه باب الكفن بلا عمامه کفن سره امامه یعنی په اصل کفن کې امامه شامل نه ده اگر که په بعضی ځایونو کې علما او اولیاء او صلاح او تربابي طریقت ته نیکانو خلق ته امامه وهي خو په اصل کفن کې امامه نه ده شامله وبه قال حدثنا اسماعيل الاخيري عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اصواب بيد سحوريه ليس فيها قميص ولا عمامه باب الكفن لجميع المال جميع ګوره مولانا صاحب اخراجات المیت بد جميع مال نه اخراجات المیت سدي هغه به درته وایي څلور سیزونه دي اول تجهیز دویم د تجهیز نه پس دین ایفاء دین دریم تنفیذ وصیت څلورم تقسیم میراث ټول ضروريات د میت په د مجموعه مال نه ادا کیږي مثلا د کفن سره چې څومره ضروريات دا هم د مجموعه مال د میت نه اوس که سړی په غسل په پیسو ورکو په مزدوري چا غسل نه ورکو او غاسل په اجورت راوسته غاسل ته هم د مجموعه مال نه اجورت ورکی قبر کن نن سبا په 15,000 قبر باسي نو قبر کن ته په پیسې د مجموعې نه ورکی او د کرنګي چې د کانی راوړي دي د شناخت راوړي دي خازه دا پیسې دا بټول دي د په تجهیز کې راځي د دې نه پس که په میت باندې دیني هغه هم د مجموعه مال نه ورکول کیږي بیا که میت وصیت کړي ثلث نه بنافذيږي په څلورم نمبر کې چې تجهیز او تدفین او تکفین او دین او وصیت نه زیات شوي بیا په تقسیم د میراث کیږي دا اولنۍ درې خبره مقدم دي په تقسیم د میراث باندې تجهیز المیت مقدم ده قضاء او دین مقدم ده تنفیذ الوصیت مقدم ده په څلورم نمبر کې به بیا تقسیم المیراث
وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة قال عمرو بن دينار الحوت من جميع المال وقال ابراهيم يبدا بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن وبه قال حدثنا احمد بن محمد الى اخره قال اوتي عبد الرحمن بن عوف يوما بالطعام فقال قتل مصعب دروجانی ولې روجمات ورته راوړه نو ویاره مصعب ابن عمر وفات شو زمانه ډېر بهتر وی دومره څنو چې موږ ورته کفن ورکړی یو څادر که سرم پټو خپې لوڅې دی حمزه شهید شو زمانه بهتر هغه ته موږ کفن نه لقد خشیت ان یکون قد عجلت لنا او نن موږ ژوندي یو دومره پراخي وسعت د مال راغی دا وګوره څومره زبردست روجمات زه ډارېږم چې زمونږ د اعمالو سلو بدله نقد په دنیا کې موږ ته میلاو نشي او آخرت نه محرومه نشو هغې لاړه هېڅ یې مو نه لیدل عجلت لنا طیباتنا فی حیاتنا الدنیا هسې نه چې زمونږ د اعمالو بدل موږ ته نقد په دنیا کې میلاو شي او آخرت کې محروم شو ثم جعل یبکي نو شروع شو جړو روزمات یې ونه کړل نو ما تاسو ته ویلو کفن سنت کفن کفایت کفن ضرورت کفن ضرورت چې څه محاضره وي څه چې میلاویږي بس هغې کې به مړی توکیل وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الى اخره ان عبد الرحمن بن عوف اوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير من بكفن في قرة ان غطي راسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدت راسه وراه وقال که سر به پټو خپې به یې لوڅې پاتې کېدی دومره لنډ څادر و لنډ وقتل حمزة وهو خير مني ثم وسط لنا من الدنيا بیا په موږ باندې د دنیا پراخي وسعت راغی څومره چې دا موږ یې وینول وقال اوتينا من الدنيا ما اوتينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام چا به دا ویلي چې طعام ته به یې زړه نه کېده که نه وایي مع اشتهائه الى الطعام ولې ټوله ورځ روژه نیولې وه سره د اشتها نه روټۍ ونه خوړه فکر آخرت پې غالبول که څادر دومره لنډي چې یوازې سر پې پټېږي نو څه چل به کوي بس سر به یې پټ کړي او په خپو به ورته بروزه واچوي وبه قال حدثنا عمر بن حفص الى اخره قال حدثنا خطاب قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مات ولم يقل من اجره شيئا منه من اجر شيئا څه مراد ده یعنی وسعت مالی مال فی مال غنیمت دا څه ونه لیدل په دې کې مصعب ابن عمیر هم ده ومنا من اين عدله ثمره کې دې څه معنا ده اين عدله ثمره او په من کې بعضې صحابه داري چې د هغې میوه پخه شوه میوه یې پخه شوه فهو یهدبها دی لګیا د خپله میوه راشو کوي لکه باغ کې چې میوه پخه شي راشو کوي معنا نن موږ ته غنیمتونه دي مال فیده له هر طرف نه پیسې را روانې دي فلم نجد ما نكفنه به الا بردة اذ غطينا به راسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجليه خرج راسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل على رجليه من الاسكر اسخر معنا در بروزه وي په خپو ورته بروزې واچوي باب من استعان الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر یعنی که په ژوند کې یو سړی ځان ته کفن جوړوي دا منع نه ده جایز ده د رسول الله مبارک په ژوند کې حیات طیبه کې یو زنانه راغله په لاس باندې یو څادر جوړ کړی و حضور پاک شمله دار څادر وی قربان دا مې تاسو ته جوړ کړی په خپلو ګوتو باندې دا تاسو واغوندئ او د رسول الله مبارک ضرورت ته مو هغه کور ته دننه شو هغه یې د ځان نه تاو کړی او چې راووته نو صحابه وایي ماشاءالله څومره خوند و مزه ورسره کوي نو یو صحابي وایي قربان دا خو ډېر ښایسته ښکاري ماله یې نه راکوئ وی ښځه ودرېږه بېرته واپس کور ته لاړه مبارک هغه یې راوړه او دې صحابي ته یې ورکړه نو دې کسانو دی ملامت کوي ګوره هغه زنانه ورته په تحفه کې راوړو د حضور ورته ضرورت هم ورته ترې نه واخیسته ویلې والله که مې په بل غرض اخیستی نیت مې دا ده چې یو ځل د مدینې د جانان د بدن سره دا ولګېده نو دا به زه ساتم چې مړ شم په دې کې به بیا ماله کفن راکوي هغه د محبوب په مخ کې ویلي چې دا زه کفن دپاره ساتم نو په ژوند کې کفن تیارول ځان دپاره دا بعضې خلک یې وړي د زمزم اوبو باندې مینځي بیت الله باندې وحي پاکو ځایونو کې وي دا جایز دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخره عن سهل رضي الله عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها منسوجة فيها حاشيتها
چې وبدلې وې په دې غاړو کې ورته د شملدار څادر په ګوتو باندې جوړ شوی و. تدرون ما البردة؟ قال شملة. قالت نسجتها بيدي فجئت لأقصاها فأخذها قربان ما په خپلو لاسو جوړ کړی ده چې تاسو یې واغوندئ. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج په داسې حال کې چې د حضور ورته ضرورت و. فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها بفلان فقال یو صحابي دا ویل ماشاءالله دا څومره ښایسته ښکاري. فقال اكفنيها ما أحسنها. سیب دا مال راکړه دا خو ډېر ښایسته ده. ما أحسن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد وقال إني والله وی تا ته پته چې حضور چا شی نه منې کوي. ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل فقال كفنه باب اتباع النساء الجنازة. ګوره دې باب کې امام بخاري دوه خبرو ته اشاره کوي. اوله خبره دا ده چې زنانه جنازې پسې قبرستانه پورې تللی شي که نه شي تللی. نو ظاهره خو دلته دا ده د ام عطیه رضی الله عنها فرمایي چې موږ یې منې کړي وو چې تاسو به جنازې پسې نه ځئ سړي به ځي خو ولم یعظم علینا دومره سختۍ سره یې منع نه وه کړې لکه نورو محرماتو شرعیو نه به یې چې سختۍ سره منع کوله. منع یې کړې وه چې جنازې پسې مه ځئ خو دومره سختۍ سره یې نه وه کړې څومره به یې چې په نورو محرماتو شرعیو کې سختۍ سره منع کوله. نو یو مسله دا ده چې زنانه به جنازې پسې نه ځي. دویمه مسله دا راووته چې زنانه قبرستان ته تللی شي که نه. نو اوس ګورئ چې اول خو مطلقا منع وه. کنتو نهیتکم عن زیارت القبور، ما تاسو زیارت القبور نه منې کړې وي. دا کنتم ضمیر خطاب او دې کې سړو ښځو ټولو ته خطاب ده. هغه زمانه وه چې خلک به په آدابو د زیارت القبور باندې نه پوهېده. هلته به خلکو د قبر شناخت په ځان باندې مګلې، کاڼي به یې مګل، خاورې به یې خوړې او قبر نه به امداد غوښته. نو چې کله نبی علیه السلام دوی ته آداب شرعیه د قبرستان وښودل چې کله تاسو لاړ شئ السلام علیکم اهل القبور دا به ووایئ، شناخت او دا تیږې او دا خاورې دې نه به ځان ساتئ، مړو ته به دعا وکئ. نو آدابونه چې خبر شو بیا حکم راغی الا فزوروها. اوس که څوک زیارت القبور ته ځي نو لاړ شئ. نو ځینې علما وایي چې الا فزوروها حکم اجازت د سړو دپاره ده او د ښځو دپاره نشته. لیکن جمهور مذهب دا ده چې کنتو نهیتکن کې منع هم دواړو دپاره وه، الا فزوروها کې اجازت هم دواړو دپاره و. خو ښځې به په څلورو شرطونو باندې ځي بلکې پنځه. اول شرط دا ده چې اجتماعي شکل کې به نه ځي، انفرادي به ځي. دویمه دا ده چې په پرده کې د محرم سره به ځي، بې پردې بې محرمه به نه ځي. دریم شرط دا ده چې د خپل کلي قبرستان ته به ځي چې کوم کې پلار، ورور، مور او خاوند دفنې نیت به د هغه وکړي. لرې لرې زیارتونو مقبرو ته به نه ځي. او څلورم شرط دا ده چې هلته به ستاینې نه کوي، ویر به نه کوي، خاورې به نه خوري، د قبر کاڼي به په ځان باندې نه وایي، قبر نه به فوق الاسباب دعاګانې نه غواړي. ګوره او دا څلور شرطونه شول. او پنځم نمبر شرط دا ده چې له دې خوا نه ځي هم ذکر به کوي او چې هلته ځي هم ذکر به کوي او طریقه د دعا به یې دا چې یا الله موږ راغلي یو، دا زموږ پلار مې دلته دفن ده، ورور مې دا نور مسلمانان دي، الله که تا نه یې بخلي زموږ په دعاګانو یې وبخې. که دې بخلي درجې اوچتې کړې او که دې درجې اوچتې کړي د دې د پاکو اعمالو د برکته په موږ باندې هم ورحمېږي. نو په دغه طریقه باندې ښځو ته تګ بیا جایز ده. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة إلى آخره عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعظم علينا. ولم يعظم باندې پوه شولئ دومره سختۍ سره منع ونه کړه لکه نورو محرماتو شرعیو کولو نه به یې چې منع کوله، صرف منع کو، سختي یې ونه کړل. باب احداث المرأة على غير زوجها، یعنې ترک زینت، ماتم کول، غم کول د ښځې د خاوند نه علاوه په پلار، مور، زوی او خور باندې. نو د خاوند نه علاوه په نورو مړو باندې غم کول، سوک کول او ترک زینت 3 ورځونه زیات جایز نه ده. او خاوند باندې 4 میاشتې 10 ورځې په خپل ځای براشل. وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لام عطيه فلما كان يوم الثالث دعا بصفرة فتمسح.
داسې کریم غوندې زیړ کریمو دې باندې به ښځو مخ غوړو دی راوغوښته وی نهینا ان نحد اکثر من ثلاث موږ رسول الله منې کړي چې ماتم به 3 ورځونه زیات نه کوئ الا لزوج الا علی زوج یو خاوند چې د اسمان نه لاندې د ځمکې د پاسه په ټولو نعمتونو کې د ښځې دپاره ډېر لوی نعمت ده نو چې ښځه دې نعمت نه محرومه شي 4 میاشتې 10 ورځې ماتم ترک زینت ترک میک اپ دا به کوي باقي چې هر څوک مړه شي 3 ورځونه زیات هغه د کریم یې راوغوښته نکریز یې وکړلې دې دپاره چې خلک ونه وایي چې دا غم کوي نکریز یې نه کوي کریم مریم دا شیل وبه قال حدثنا الحميدي الآخري عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها قال لما جاء نعي ابي سفيان من الشام دعت ام حبيبة بسفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقال ګوره چې ابو سفیان د ام حبیبې پلار چې هغه شام کې مړ شو ام حبیبه خبره شوه 3 ورځې غم وه په 4مه ورځ باندې بیا وینځه طویل ماته اوبه کېده اوبه یې کوي خو د غسل یې بیا ویښته ګومنځ کړه غواړې کړه بیا یې نکریز یې وکړې بیا یې کریم ومږه چې څه زنانه کوي هغه یې وکړه او په دې مټو باندې هم وقالت ان كنت عن هذا لغنیة زما دې شیانو ته ضرورت نه لولا انی سمعت رسول الله کما د حضور نه اورېدلی نه وی لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر جایز نه دي د یوې ښځې لپاره چې الله او آخرت مني ان تحد علی میت چې دا غم وکړي په یو مړي باندې 3 ورځونه زیات الا علی زوج یو خاوند چې 4 میاشتې 10 ورځې فانها تحد علیه 4 اشهر و عشرة نو چون کې دا مې پلارو 3 ورځونه زیات غم جایز نه او اظهار غم دی چې ښځه کې میک اپ نه کوي نکریز نه کوي ویښته نه غوړوي ما دا ټول کارونه وکړل چې د نبی په سنتو باندې عمل راشي او د ښځو دا رواج ختم شي وبه قال حدثنا اسماعيل الآخري عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها انها اخبرته قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحق على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10 ثم دخلت على زينب بنت الحجاج حين توفي ابوها فتحت بالطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير ان وې زما د خوشبو ته ضرورت نشته خو بس هغه د حضور په سنتو باندې عمل کول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 اشهر و10 باب زيارة القبور دا اوس هم وویل چې زیارتون نارینه و دپاره خو مطلقا اجازت راغی خو آدابو سره بځي او د ښځو دپاره په 4-5 شرطونو باندې وبه قال حدثنا آدم إلى آخره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقال اتق الله واصبري قالت ګوره دا زنانه په قبرستان کې ناسته د خپل بیت څوکو په هغې جړلې نو حضور ورته خدای نه وډاره شه صبر وکړه داسې ورته نه دي ویلې چې ته ولې قبرستان ته راغلې ګوره قبرستان ته د ښځو تګ منع وی نو حضور به دا هم ورته ویلې چې ته ولې قبرستان ته راغلې بلکې داسې ورته ویلې الله نه وډاره شه ولې داسې جاړې اواز سره یې جړلې اواز یې اوچتېده هغه ورته وایي الیک عني ما نه لرې شه فانک لم تصب بمصیبتي زما غوندې غم خو په تا نه ده راغلی خو دا ښځې ونه پېژانده چې دا حضور ده ځکه د ښځې شا وه حضور سره د صحابه تېرېده وایي یا بیبي صبر وکړه جاړمه نو هغه ورته ویل لرې شه زما نه زما غوندې غم خو په تا نه ده راغلی زه چې جاړم په ما غم راغلی ده وی نه پېژانده نو چا ورته وویلې ګوره ولم تعرف فقیل لها یو صحابي ورغی د شا له طرفه ورته ویل انه النبي دا خو حضور پاک و که نه بیا د نبي پاک کور ته راغله فلم تجد عنده بوابین هلته څه دربانان څوکیداران نه وو ده دا خیال چې دا به د دنیا د بادشاهانو لیډرانو غوندې کور ته دربانانو څوکیداران ولاړ ورغله ورته وایي قربان هغه وخت کې چې ما تا ته ویلې خلي عني لم اعرفک ما ته پېژندلی نه ما ته معافي وکړئ فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى نو ښځې ورته ویل چې جي زه اوس صبر کوم وایي صبر سړی په اول وخت کې کوي ګوره دلته دا راغله چې دا ښځه قبرستان ته تلې ده حضور منې کړې نه ده دا یې ورته نه دي ویلي چې ولې راغلې بلکې دا یې ورته ویلي چې جاړه مه صبر وکړه انما الصبر عند الصدمة الأولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه لږ غوندې یو مسئلې ته ګورئ مشکات کې هم تفصیل سره ویلې ده 2 مذهبه دي ښه صحابهونه عمر فاروق او ابن عمر رضوان الله علیهم اجمعین دی وایي کوم مړي باندې چې دا خاندانو وارثان خپل خپلوان جاړي په دې جړه باندې دې مړي ته عذاب میلاوي مطلقاً خبره کوي
او مور بی حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي چې نه مړی ته په د ژوندو په جړه عذاب نه میلاویږي د دوی دلیل د عمر صاحب او د ابن عمر امداد ان المیت لا يعذب دا خو د حدیث یو ټوکړه ترجمه الباب جوړه کړي نه او مور بی وی ولا تزر وازره وزر اخرى یو کسب د بل ګناه نه اوچتای بعد هر څه خپل ګناه ده نو موږ به تطبیق بین روایتین وداسي کم سړی چې په ژوند کې د په کور کې مړی شوی او خزو ویر کړی ماتمې کړی په چغوی جړلی او د نه منی کړی دغه سړی چې مړ شو په د باندې خزو وجړل خلکو دی د تبازاب ملويږي ولی د په ژوند کې په خپل کور کې دا منکر لیدل او منع نه وکړي دویمه خبره ده کده وصیت کړي چې په ما باندې په چغو وجاړي بعض خلک په جمله کې د جاهلیت په زمانہ کې نو وصیت به وک په ما باندې دا سه وجاړي چې په ټول کلی کې خلک ستاسو د جړه صفت دا خلک وای کنه وای واده په ګډه ښکاری ومړې په جړه نو دا وصیت نو چې چا وصیت کړي بیا مړ شي د تب په د جړه باندې عذاب ملوي درېمه دا و چې په ژوند کې په کوم ځایونو کې خلکو په مړ پس جړاګانې کولې دی په خوشاله ده خفقه د پینه نو کده مړ شو چا ور پسې وجړل د تبازا ملويږي څلورم اداره چې دا حکم مطلق نو مقید نبی پاک په قبرستان تیر د يهودانه خزم را واغې دفن کول خلک نو جړلې حضور ویل دا وګوره دی جاړي واغې تلان دی عذاب شروع ده اخو کافر و او ابن عمر سے به مطلقاً ویل اوس کو وصیت نه کړي یا منع کړي یا په جړه راضی نو انو بیا د پر عذاب نشته ولا تزر وازره وزر اخرى إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم إذا كان النوح من سنته چې کله دا ویر او ماتم او ستاین طریقې په دې کور کې وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها چې چا په کور کې دا طرز او طریقه او معمول نه چې مړ په سویر او ماتم کوي نو بیا د عائشة خبره غوړه ده ولا تزر وازره وزر اخرى نه به اوچته وازره یو چون کې اوچتون کې وزر اخرى د ګناه بوج دی بل وهو كقوله ويتطمق فلا حملها لا يقبل منه شيء او قبل تو چې راشه زما د ګناه دا بوج واله نو خو نه اوچته کنه وما يرخص من البكاء بغير نوح وقال او کم جړه چې اجازه راغله چې په تړ موخ کو باندې جاړې ستاینه پکې نه چغې نه وه په هغه باندې بیا د غنشتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفر من دمها وذلك په مخ د زمکه تر قیامت چې پناه حق څوک قتل کوي نو د آدم علی السلام زوی قابیل د دې په ګناه کې شریک د ځکه بنیاد دی خینو د ستایونو بنیاد چې چای خي او څومره مړ په خلک ستاینې خزي کوي نو ګناه کې ورته غي شریک دی وذلك لانه اول من سن القتل وبه قال حدثنا عبدان الى اخره قال حدثني اسامه بن زيد قال ارسلت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابن للقبض فاتنا فارسل يقبل السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده بأدب د حضرت زینب یو وړوکی بچی وفات شو د حضور وسای نو هغه وین زرا ولګل ورشه بابا جان ته سلام ویا ورته منکر راش دا کم کور کې چې مړې وشي د کمې خزه زوی لور خور مړ شي نو مور خپل پلوان چې راشي هغه غم ور باندې لګونه کم شي سپک شي نو حضور ورته ویل زما لور ته سلام وای او دغه پیغام ور نن سبا غیر اسلامی دنیا هم په دې ریسرچ کړي ده وی په مخ د زمکه باندې تعزیت دا سه پیغام څوک چاته ونلېږي کوم چې رسول الله مبارک لګلې مختصر جامع معنی ورته وی ان لله ما خذ زما لور ته وایا چې دا بچی درنه الله واخیسته وله ما تو در کړم الله پاک وكل شيء وكل عنده باجل مسمى او د خدای ټول فیصله په مقرره نیټه باندې دی بس دا د ټایم پورو فلتصبر زما لور د صبر وکي وتحتسب او په صبر د الله نه ثواب وغواړي دا پیغام د تعزیت د ته چې چاته په ټلیفون لګي یا په کاغذ هغه بیا ورته وینځ راولېګل تقسم علی لیاتینها وی زما بابا جان ته وای چې تاسو لري قسمی چې ما قرار راشي زګړې راغم جنوا فقام حضور پاتې د استاد ابن عباده او معاذ ابن جبل او ابي ابن کعب زید ابن ثابت او ډیر صحابه ور سره او چې کله ور فرفع الى رسول الله الصبي دا نو وسای ورته اوچت کو نفسو تقاقع
په دې وخت کې سا په وتلو وی د مرۍ سره سا تله راتله تره راتله داسې قال حسبت انه قال کانها شن ته به دا وایې چې دا د ګوړي د خولې نه دا د اوبو څاڅکي را روان دي ففازت عینا گویا کې د حضور سترګو نه اوښکې وبهېدې سعد ورته وایي یا رسول الله ما هذا دا اوښکې دي څه دي وایي هذه رحمه دا د ترحم او د شفقت اوښکې دي جعلها الله فی قلوب عباده دا کم شفقت او ترحم چې الله د خپلو بندګانو په زړه کې ایښی ده وانما یرحم الله من عباده الرحماء او الله په خپلو بندګانو کې په هغه چا باندې رحم کوي چې د هغې په زړه کې ترسي ترحمي شفقت یې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الاخري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرايت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارب ليله ام کلثوم چې وفات شوه د حضرت عثمان بیبي وه دا مقارفت دوه معناګانې دي یو معنا د مقارفت ګناه داسې څوک شته چې نن شپه یې ګناه نه یې کړي او د دې اصلي معنا د جماعت داسې څوک شته چې نن شپه یې مجامعت نه یې کړی که د ګناه خبره شي نو صحابه او جرأت نشو کولی چې جما نه ده کړې دا خو تزکیه د نفس وه لیکن دلته رسول الله مبارک تعریض کو په حضرت عثمان باندې دا چونکې ام کلثوم بیماری ډېره اوږده شوې وه او حضرت عثمان په کومه شپه چې ام کلثوم وفات کېده په همدغه شپه باندې د خپلې یوې وینځې سره جما کړې وه وینځې سره جما او صحبت کړی حضور ته پته لګېدلې وه نو حضور زړه کې لږ باندې پریشانه شو چې زما د لور بیماري وګوره ستا بیبي ده او تا بیا د بیمارۍ په ټیم کې د همدغه وفات په شپه باندې دا منو چې حضرت عثمان ته دا پته نه وه چې یاره دا په دې شپه وفات کېږي دا منو چې دا بیماری ډېره اوږده وه انسان ته کله ضرورت یې قوت شهوت خو د دې ټولو باوجود رسول الله مبارک چې د عثمان شان ته وکته چې ستا شایانې شان دا نه ده چې ستا بیبي دې د پیغمبر لور یې هغه دې په مرض وفات کې پراته یو ته د وینځې سره صحبت کوي وایي څوک شته چې چا نن شپه صحبت نه یې کړی بیبي سره دې کې حضرت طلحه ورته ویلې وایي قربانه او زه یمه ویلې فانزل دې قبر ته کوشه ابو طلحه ته وایي هغه ښکته شو نو دې نه دا معلومه شوه چې په وخت د ضرورت کې اجنبي د پردې د پاسه یو میت ښځه مړه دا قبر ته کوزولی شي قانون دا ده چې زنانه به خپل محارم کوزوي خو که د محرم په اجازت باندې غیر محرمي کوزه کړي نو ګنجایش شته وبه قال حدثنا عبد الله الى اخره قال اخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال توفيت بنت لعثمان بمكه وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس واني لجالس بينهما وقال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنب فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان الا تنهى عن البكاء د عثمان زوی ته وایي وی دا ستاسو کور کې څومره جړه ده ورشه دا منع که ځکه نبي پاک وی ان المیت لا یعذب ببکاء اهله علیه مړي ته عذاب میلاویږي چې ژوندي ورپسې جاړي دا ګوره د ابن عمر مطلقا دا رایه وه او د عمر صاحب دا رایه وه ابن عباس ورته وایي قد کان عمر یقول بعض ذلک ابن عمر استا والد صاحب عمر بم دا خبره کوله ثم حدث بیا عبدالله ابن عباس یو اوږد روایت ذکر کړ قال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيضاء هو بركب تحت ظل ثمرة فقال یوه قافله یې ولیدله چې د پیرو ونه لاندې پرته وه فقال إذا فانظر من هؤلاء الرب قال فنظرت ته ورشه وګوره چې دا قافلې والا څوک دی نو چې ما وکته په دې کې صهیب رومي و نو ما عمر صاحب ته ویل چې یو پکې صهیب دی ویل ادعو لي ما ته یې راوغواړل فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلم أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وقام وصاحبه عمر چې کله زخمی شو په مغیره بن شعبه غلام ووهه نو ته چړلې واخه و زما وروره و صاحبه و زما ملګريه نو عمر صاحب ورته ویل چې دې وخت خو هغه له حیاتو وی صهیبه تبکي علی آیا ته په ما جاړې وقد قال رسول ان المیت يعذب ببعض بکاء اهله علیه ګوره د عمر صاحب د بچی رایه ووه چې څوک ورپسې جاړي د هغه په جړه باندې میت ته عذاب عایشې صدیقې خو ویلې چې هغه څلور توجیهات دي چې یې وصیت کړی یا د کور مشر څوک یې منې کړي نه یا چېرته ویر او ماتم کېدو دی ورباندې راضي او خوشحاله دا حکم د هغه دپاره ول وبه قال حدثنا قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله لا يعذب المؤمنين ببكاء أهلهم عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. کافر ته عذاب زیاتوي چې څوک خپل خاندان په ده پسې جاړي. دا یهودن مړه وه، هغه دفن کول او خلکو جړل، وایي دا ظالمان وګوره. یهودن لاندې په قبر کې په عذاب کې اخته ده او دوی لا ورپسې جاړي. عایشې ابۍ ویلې زمونږ او د دې خلکو منځ کې قرآن باندې فیصله ده. قرآن وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، یو اوچتونکی به د بل ګناه نه اوچتوي، نو ګناه کړې جړه والا د اوچتوي به یې مړی اله. دې څه معنا ده؟ والله هو ازکا، الله خالق الزحک ده. د زحک خندا پیدا کوونکی هم الله ده او د جړه خالق هم الله ده. والله خلقکم وما تعملون، څنګه چې موږ د الله مخلوق یو نو جړه او خندا هم د الله ده. و ابن عمر د ابن عباس جواب ورنک، معنا خبره ورسره ومنله. وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل الى اخره عن ابي بردة عن ابي رضي الله عنه قال لما اصيب عمر جعل صهيب يقول اخاه فقال عمر اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب بكائر الحي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن امراه بنت عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه يبكي عليها الواء. ګوره یهودن مړه کافره ده، بچیانو ورپسې جړلې، نو حضور وایي انهم لا يبكون عليها، بچیانو ورپسې جاړي و انها لتعذب في قبرها، او دې ته په قبر کې عذاب شروع ده. ستاینې مکروه دي، ویر او ماتم مکروه ده، په تړم اوښکو باندې جړه سنت طریقه ده. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقه ما لم يكن نقع، تر هغه پورې جړه جایز ده چې تر څو د خلکو په سرونو باندې خاورې نه شیندلې، او لقلقه او تر څو چې چغې نه وهلې چغې. ګوره نقع التراب والا راس، بعضې ښځې چې دي د غم وخت کې راوځي بس خاورې شګې په سر باندې بادوي، او لقلقه الصوت په اوچت آواز باندې سورې وهله. وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره عن المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ. وای په ما چې څوک دروغ وایي هغه داسې نه دي لکه تاسو چې په خپلو کې یو په بل دروغ وایي. زه خو د الله پیغمبر یم، کنه په ما باندې چې څوک قصدن دروغ وایي د ځان ته په جهنم کې ځای برابر کړه. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يلح عليه يعذب بما تنيح عليه. چا باندې چې ستاینې او ویر وشو نه په دې به عذابي، خو که ده چېرته وصیت کړی و چې په ما باندې ویر وکړئ، ستاینې وکړئ، ماتم وکړئ. وبه قال حدثنا عبدان الى اخره عن ابن عمر عن ابي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في القبر بما نهى عليه. تابعه عبد الله قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة قال وانا ادم عن شعبة الميت يعذب بكاء الحي عليه. باب شابه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله عن الى اخره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء بأبي يوم أحد قد غفر به حتى وجع بين يدي رسول الله. جابر صاحب وایي زما پلار عبدالله اول شهید په احد، د سره کافرانو مسلط د سرم کړی و، پوزه مبارک او شونډې او غوږونه ته وا کړي، حتی وجع بین یدی رسول الله وقد سجی ثوب، له پاسه پې څادر اچوله. فذهبت اريد ان اكشف عنها، ما وی چې دا څادر لرې کړم بابا جان مې وګورم، فنهاني قومي صحابه او منع کړم، ځکه چې ګپلارې په دې حالت ولید نو جابر بچغې کې وبجاړي. ثم ذهب اكشف عنه فنهاني قومي، و چې ما به له مخه څادر لرې کو صحابه او منع کولم. فامر رسول الله فرفع، حضور حکم وکړ چې څادر لرې کړي. فسمع صوت صائحة، نو دې وخت کې د یو چا आवाज واورېد جړه. فقال من هذه؟ صائحه ښځه و یو زنانه، وی دا څوک ده؟ بنت عمر او اخت عمر، دا د دې عمر لور ده. او ویلې چې دا ولې جاړي؟ ویلې ګوره تبکي او ولا تبکي، او تبکي ولې ته جاړي؟ فما زالت الملائکة تظل بأجنحتها رفعا، دا دې ورور پسې جاړلې. وایي چې تا چغې شروع کړې، دې نه مخکې فرشتې راغلې وې، وزرې پرې نیولې وې، و چې تا په زور او چغو باندې دې ته لقلقه وایي، ودې جړل؟
فرشتې لاړې اوچته شوې. باب ليس منا من شق الجيوب. هغه ښځې هغه سړي زمانه و نه دي زما امت و شریعت کې نه دي چې هغې د غم په وخت کې ګریوانونه شکوي. بعضې زنانه او سړي د کمیس وشکوي، ګریوان شوکوي، ویښته شوکوي، دارنګې مخ وهي، مخ ګرګرې کوي. وي دا زما که حلال ګڼي د سره مسلمانان لري، که حلال یې نه ګڼي نو حکم تشدیدن تهدیدن تغلیظن د چې زما په شریعت کې کامل او مکمل نه دي. وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره عن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق. څوک چې مخ په څپېړو وهي د غم په وخت کې وشقل جیوب ګریوان شوکوي ودعا بدعوى الجاهلیه او د اسلام نه مخکې د جاهلیت زمانه کې چې کومې خبرې به کېدې چې خدای همدا زما زوی دې مړ که همدا زه دې لیدلی یم نو دغه د جاهلیت خبرې چې شکوه من الله و هغه کوي. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولته. رثات څه ته وایي؟ د چا په مرګ باندې اظهار افسوس. رسول الله مبارک د حضرت سعد ابن خوله چې په مکه کې وفات شو د هغه په وفات باندې اظهار افسوس وکړه چې وای د دغه ارمانو چې مدینه کې وفات شم او دا غریب په مکه کې وفات شو. اظهار افسوس وکړه نبی پاک د حضرت سعد ابن خوله په وفات باندې. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حتى الوداع من وجع اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا بمال ولا يدخلني الا اذا كنت. دا حدیث مخکې تیرم دا زه ډېر مالدار یم او یو لور مې نه نور څه نشته ټول مال وصیت وکړمه یا د مال دریو کې دوه حصې وی نه ویلې نیم وی نه ویلې درېیمه حصه وثلث کبیر او ثلث ډېر ده معلومیږي چې د ثلث نه په کم باندې وصیت جایز ده یا کبیر ویلې دا غټ شی ده یا کثیر ویلې ډېر ده. او كثير انك انت ورثك اغنياء خير من ان چې ستا وارثان مالداران پاتې شي دا بهتر دی له دې نه چې دا غریبانان وي یتکففون الناس خلکو ته لاسونه نیولي. وانك لم تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما جعلت في. ګوره هره نفقه چې کوي د الله دپاره الله باجه درکوي حتی که چېرته ته یو نوړۍ راوچته کړې او ښځې ته وایي چې خوله کولاو او د ښځې خوله کې کښېني وایي په دې هم درته ثواب میلاوي. ما وي قربان دا خو داسې ده چې یو عمل شهواني ده وایي که همدغه عمل شهواني سړی دی بل ځای کې اجنبي سره پوره کې عذاب به نه وي نو دلته ثواب ده. ګوره دا مخکې د حدیث تیر د اخلف بعد اصحابي قربان د چې ښکاري چې زه به مړ شم مکه کې به پاتې شم او ما نه به ټول لاړ شي مدینې ته. قال انک لن تخلف نه انشاءالله ته نه مړ کېږي او ته به مکه کې نه پاتې کېږي تا ته به الله ډېر ژوند درکړي فتعمل عملا صالحا اعمال صالحه به کوې الا ازددت بها الدرجه په اعمالو به د خدای درجې اوچتوي او دارنګې به ثوابونه ثم لعلک ان تخلف کېدای شي چې تا ته خدای ډېر ژوند درکړي ته به بېرته مدینې ته لاړ شي حتی ینتفع بک اقوام مسلمانانو ته به دې ګټه ورسي ویضر بک آخرون کافرانو ته به نقصان ورسي جهاد به وکړي. نو په دې وخت کې حضور دعا وکړه اللهم امضي لاصحاب هجرتهم خدای زما د صحابه او هجرت کامل او مکمل کې ولا تردهم على عقابهم خدای دوی بیرته له دین نه مو واپس کوه مرتدان کوي ما لکن البائس ترجمه الباب سره مناسبت په دغه ټکي کې ده لیکن قابل افسوس هغه مرګ د سعد بن خوله ده یرسی له رسول الله حضور د په مرګ باندې اظهار افسوس وکړ چې هغه په مکه کې وفات شو او خواهش دا و چې زه په مدینه کې وفات شوی ویل. د مصیبت په وخت کې به خلکو سرونه خرول د هغه کور کې به پلار مړ شو ټولو بچو ته به سره حتی لوریانو ته به هم سر وخرو او یا د سر خرول نه مراد ویښته شو کول دي چې د دې نه منع راغلی ده. وقال الحكم بن موسى الى اخره قال حدثني ابو بكر بن ابي موسى قال وجع ابو موسى وجعا فخشي عليه وراسه بحجر امراه من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقه چې چغې وهي په چغو باندې جاړي حالقه چې ویښته شو کوي او شاقه چې ګریوان شو کوي. باب ليس منا من ضرب الخدود
هغه ښځې زما په امت کې نه دي چې د غم او د مړي مرګ په وخت کې مخونه په څپېړو باندې وهي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار الاخري عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. او د جاهلیت د زمانه غونې ماتم ویر کوي او الله نه اظهار د شکوې کوي. بس شریعت منع کړی دا ویل کېږي غوغا جوړول. غوغا هو جوړ شي تباه شو هلاک شو ختم شو پلار مړ شو مرده دې ته ویل کېږي وداع الجاهلیه. او څنګه چې اسلام نه مخکې به خلکو عدم رضا بالقضا کوله دغه رنګ بیا هم خلک عدم رضا بالقضا کوي عند المصیبت چې خدای په مصیبت راولي انا لله نه وایي. داسې خبرې د خولې نه وځي چې هغه دلیل وي په عدم رضا چې زه په دې قضا الهي باندې راضي نه یم. وبه قال حدثنا عمر بن عبد الله خير عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه باب من جلس عند المصيبه يعرف به الحزن. د غم په وخت کې غمګینه ناسته غمجنه ناسته چې سړی په کور کې غم ده او دی غمګین ناست دی غمجنه ناسته کوي په دې کې قباحت نشته بلکې دا جایز د رسول الله مبارک چې کله د دریو کمانډرانو په موته کې د اعلان وکړه چې دا شهیدان شو نو په جومات کې غمجن ناستو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال سمعت عائشه رضي الله عنها قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثه وجعفر بن رواحه جلس يعرف به الحزن وانا انظر من سائر الباب. او ما د دروازې د سوري نه دورشل د سوري نه قاتل جمعات ته شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاهن فامر. دام ګوري مخکې تیر دی او سړی ورته راغی وی صاحب د جعفر کور کې ښځې جاړي وی ورشه معنی کا هغه چې ورغی بیا راغی چې زمانه معنی هغه ښځو ته دا نه ویل چې زه حضور را لېږلی د ځانه به ورته دریم ګرد حضور ورته وی ورشه په خوله کې ورته خاورې واچوه یا حقیقت باندې حمل ده یا دا کته په زور باندې کولای شي معنی کا وی ما خو خبرې اورېدې وی ما ولې خدای دې تا ذلیل کړي چې هر څوک یې تر حق پورې د پیغمبر پر نه خوري چې تکلیف دی نه کوي. یو غمجن ده د تر زویم شهید شوی د دوه عظیم کمانډران نور او ته ورته زی راځي چې ښځې جاړي ومنې کېږي نه اوس ښځې ولې نه منې کېدې نو سړی خو غم وکړ د غم ورځ وه او جړی په چغو باندې ویرو ماتم نه و. دویمه دا وه چې دې صحابي ورته دا نه دي ویلي چې زه رسول الله را لېږلی د خپل طرف نه د ده منل خو په هغې باندې ضروري هم نه و که نه وایي ما ولې ګوره تر حق د حضور پرې نه ښوده تر څو دی چې ښه په تکلیف نه کړ. وبه قال حدثنا عمرو بن علي الى اخره عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط اشد منه. وای په دغه ورځ چې څومره سخت غمجن ناستو هغه اویا کسه قاریان چې شهیدان شوي او حضور قنوت نازلم یو میاشت ورپسې ویل او ریعل و زکوان و حسیه قبیلې والا وجلي و مغازي کې تیر ده وایي داسې غمجن من کله نه ولیدلی. وی دی هغه مسلمان چې هغه ایمان ډیر مضبوط ده غم او مصیبت وخت کې اظهار غم نه کوي بس غلی خاموش ناست دی اوښکې بهیږي د غم او د مصیبت اظهار نه کوي نو د مدح او تعریف کوي. وقال محمد بن كعب الجزع القول سيء والظن سيء وقال يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم انما اشكو بثي وحزني الى زه د خپل غم او افسوس الله تعالی ته بیانوم. وبه قال حدثنا بشر بن حكم الى اخره انه سمع عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لابي طلحه قال فمات ابو طلحه قال ابو طلحه ښکاري و ښکار ته یو وړوکی بچی و بیمارو نو بیبي ته یې ویل چې ماشوم خیال سات دی چې څنګه لاړم ماښام راغی غرمې ټیم کې ماشوم وفات شو ښځې ویل انا لله و انا الیه راجعون د شاوخوا کورو ښځې هم خبرې نه کړه ماشوم ته یې غسل ورکړ کفن یې ورکړ د کمرې یو طرف ته یې واچو څادر یې پې هواره او په خپله یې غسل وکړ کپړې یې پاکې واچولې که ماښام یې خاوند راشي او یو ناڅاپه ورته ویمه چې بچی دې مړ شو نو داسې نه چې څه کلمات یې د خولې نه ونیځي و الله خفه نه شي نو چې څنګه راغی وی ښځې ماشوم څنګه روي که خیري الله ورته پوره آرام ورکړی ده دا توریه وه پوره آرام دا چې دنیا د غم نه زیاتي خلاص نو په همدغه شپه یې د کوروالی یې ورسره کړی تر سبا یې خاوند نه ده پوه شوی په دې غم چې سبا جمعې ته روانېږي نو دا بیبي ورته وایي چې صاحبه که تاله څوک امانت درکړي او بیا درنه غواړي چې امانت راکړه ورکوې که نه وایي ولې به یې نه ورکوو
وی چې نه ورکې نو ښه به یې که بد وی بد به یې وی ښه نو ما ورته د چې کوم امانت الله راکړ هغه یې پرون اخیستی نو سړی حیران شو چې زه خو د دې په غم د سره پوه نه شو نو راغی حضور ته یې قصه وکړه بیا حضور ورته ویل الله د بېګانۍ شپه کې تا ته برکت واچوي بیا الله ورته ډېر زمون ورکړي دی فلما رأت امرأته أنه قد مات هيئت شيئا ونحته بجانب الليل فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدى نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات فلما أصبح انفصل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن باب صبر عند صدمة الأولى بس دا بل کتاب یو 10-15 منټه وایم ما ته مشکل ده بیا